ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانانو رونو ومونږ او تاسو باندې دا الله پاک ډېر احسانات دي الله مونږه انسانان پیدا کړي او دا هم د الله احسان دی چې د سپو او د خرو په شانتي نه یو پیدا کړي د انسان ته اشرف المخلوقات ویل کیږي دا الله په ټولو مخلوقاتو کې زیات د شرافت والا هغه انسان دی دارنګه د دې نرستو الله جل شانه مونږه مؤمنان پیدا کړیو الله راته د ایمان یو ډېر لوی عظیم نعمت نصیب کړی دی او دام زمون په محنت نه دی زمون په کمال نه دی بلکې د الله جل شانه یو خصوصی انعام دے مہربانی دا اللہ کرم دے چې مونږ ته ایمان نصیب کړي دے په ایمان باندې تکلیفونه صحابه کرامو تیر کړي او ایمان نو پرې خودلې د نبی علیہ السلام اتباع نو پرې خودلې د نبی علیہ الصلات والسلام سره محبت دای نو پرې خودلې هغه خلق سره د ایمان قدرو دا احساس ور سره چې په ډېرو سخت حالتونو کې هغه د خپل ایمان حفاظت کړو کم نیک اعمال چې کول نو په ډېرو سختو او تکلیفونو کې کول خو هغه عمل ته نه د نیکی په هیڅ صورت نه پاتې کېده چونکی په دې ایمان باندې مونږ ته خاص تکلیف او خاصه پریشانی د چا د لاس نه سغم درد نه دی رسیدلې نو د دې ایمان هغه قدر زمون سره نشته کم قدر چې د صحابه سره او تابعین سره او تبع تابعین سره د نور نیکانو صالحانو سره هغه قدر په دی وجه زمون سره نشتا
چې دا مونږ ته په اسانه ملاو شوی دی لکه پلار مې مسلمانو نیکه مې مسلمانو ورنیکه مې مسلمانو زمونږ دا وطن د 45 سنه 45 هجرینا یعنی د 1400 کالونه دا زمونږ دا وطن د مسلمانانو او د ایمان والا را روان دي پیړۍ په پیړۍ مونږه مسلمانان یو الحمدلله الله دې د قیامت پورې نصیب کی چیو په دې ایمان دی الله مولا مرګ راولي په دې جنازه کې مونږ یو دعا کوو خدایا زمونږ مرګ په ایمان کې او زمونږ زندگی د اسلام مطابق کې مونږ کې چې څوک ژوند دي خدایا دا په اسلام قائم دائم وساتي تر مرګ پورې او بیا چې مرګ راولي مونږ لا نو د ایمان سره را مرګ راولي نو د ایمان سره مرګ به ال نصیب کیږي چې مونږه په دې دنیا کې د اسلام د احکام مطابق زندگی وکړو اسلام مطابق یوازې مونږ روزه نه دی ګورې زمونږ دا فکر دی چې عبادت دې ته وایي چې تبه په جمعات کې ناستې منځونه وکې او تلاوتونه وکې نه د مسلمان بندا دا ټول زندگی عبادت ته په شرط د دې کې د دنیا کار هم د پیغمبر د سنت مطابق شي د اسلام او د مسلمانی کارونه دا خو بخامخه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنت مطابق وي خو چې د دنیا کارونه دا زمونږ د اسلام د نبی علیہ السلام د سنت مطابق شي د عبادت ته کته په پټی کې کته په دکان کې کته په کاروبار کې کته ډریوري خو چې تا ته د الله حکم کله متوجه شو نو فورا باغ حکم پورا کې فورا بس دا ستاده پاره دا ستاده کار دا عبادت ته یو ځل موږ د دیر نه راتلو فلاینگ کوچ کې ناستو نو چې یو ځای ته راورسېدو نو د ماسپښین د مانځه ټایم شو نو ما وې زه دې ډرایور ته وایم چې هلکه چرته د جومات په خوا کې ودرېږه چې مونږه د ماسپښین مونځ وکړو بس تا به وی زما د زړه دا خبره دی ډرایور ته چا وکړه په خولې مې ورته نه وکړي نو هغه ډرایور وی هلکه فلانی ځای ته چې ورسېږو 1 کیلومیټر نیم مزل وی هلته به ودرېږو نو که څوک څه چې وبسکي هم به وسکئ او مونځ به کوو نو بیا به ځو ما وی د دې سړي سره اوس خپل مانزه فکر دی نو زمونږ د مانزه فکر مو سره پیدا شي د خپل مانزه ور سره فکر دی چې دا مونږ زمونږ نه نو چې بیا مونږ د ګاډي نه راکوز شو نو چې ما ته وکتل دسي زه خو څه پېژندم نه نو ما ته مولانا صاحب راځه ته مخکې شه جمع راکړه اوس یې نه پېژندم خو د دې پټکي نه به اندازه کړي چې دا سره مولا صاحب ما وی دې سړی سره یوازې د مانځه غم نه دی د جمع غم دی وسره د جمع غم دی وسره نو ما هغه ته وی چې یاره دا ته خو ډېر ښه سړی دا ستا د هغه ځای نه چې ډرایوري دي شروع کړی او ګاډی چلی او کله یو خوا او کله بل خوا سټیرنګ تاوی او د پېښوره پورې به رسې نو دا ټول سفر ستا عبادت دی ځکه ته به د مازدیګر مانځه ته مودرېږي تبا مثلا کله ماښام مونځ هغې ته به مودرېږي خبره مې دې پورې درته وکړه چې د دنیا کار مونږ کوو خو چې د پیغمبر د حکم د الله راغی او هغه دې په ځای باندې خپل کار پرېښود زمیندار په پټي کې لګیا دی ګوټ کوي اوبه خور کوي او د اذان واورید نو که د کار بیخي نه خرابېده لکه اوبه خور دی نو هغه ګډوډ کېږي بس عملته دی او د سوکي او صادر دی واچي اول دی د الله دا حکم پوره کی او بخور خوروان
نو د چې دا څومره وخت تیریږي په دې کار کې دا عبادت دا ول دې په دې ول ثواب الله د دنیا کار دی د جمعات کار نه دی د مدرسې کار نه دی د دنیا کار دی خو لاین بدل ش لاین سیده شو دا الله د حکم مطابق شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق شو او دا به الکیږي چې زمون نیتونه روغ شي نیتونه نیت هم د الله د رضا شي هر عمل کې نو پدې کې به د ټولو نمخ کې نیت ګوري اسنه چې د ابتدا نه خو ته نیت صحیح کې خورستو چې کم دی داسې حالات راشي چې هغه ستان نیت بدل کی نیت د دې وجه علماء فرمایي هر کار چې تکې نو داغي په اول کې مزال نیت وګوره داغي په دې مین زمانہ کې مزال نیت وګوره چې نیت په څنګه دی او هغه په اخر کې نیت وګوره یو عالم خبره کوله وی چې د هندستان کې یو خسړیو غریب نو هغه په دې لار کې یو کوی کنهستو لار کې مطلب چې لارې په غاړه نو په دې لار به خلک لراتل نو بس هغه به ته وبره وخکلی او خلکو به ته وبسکلی یا کساروی به وسراو اغیبانه به وبسکلی اوس دا یو ډیر مشکل او ګران عمل نه وسان عمل او د دې وبو د خیرات او د وبو صدقه دا ډیر لوی اجر لري په دې عربو کې وب کوي نو اکثر د عربو خلک چې خیرات کوي نو د وبو خیرات پورا ټریلې د وبو بوتلې ډکی کړي او هغه خلکو لور کوي او حقیقت هم دا ده چې دا وب ډیر لوی نعمت دی د الله وجعلنا من الماء كل شيء حي د دې وبو په وجه باندې الله جل شانه په هر سیس کې ژوند اچولې کوبنې نو بوټي به مړ شي نو وچ بشي کوبنې حیوانات به مړ شي د تندنه فرمایي وي سليمان عليه السلام د باران د پاره دعا کوله استسقا نو چې په دې لار ته نو یو میګه ده او الټا پروت ته او د خپې اسمان طرف ته دي او الله ته وی یا الله په دې خپل بندگانو باندې باران وره دغه میګه ورته الله ته سوال کوي زکه چې د دې باران فایده منتهم ده او چې نکیږي نو د دې نقصان منتهم الکه دا میګه په پټول کال کې سونه خوراک کوي چې فصلونه و نشي غنم و نشي جوار و نشي دانی و نشي نو د میګي خوراک بمبن شي نو میګه به هم هلاکیږي نو هغه الله تسوال کوي الله چې باران نشي نو غلي دانی به ونشي او چې باران وشي نو غلي دانی به وشي نو په نه باران کې زمونږ هلاکت ته او استاد بندگانو هلاکت ته او په باران کې زمونږم کامیابی ده او استاد بندگانو کامیابی ده الله جل شانه د یومیږي په سوال باندې باران ورو سوچو کی خبره تا سنا عجیب خبره مطلب دا دی چې د الله نه غواړي نو یو په اخلاص غواړي یو به د الله د حکم مطابق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق خپل عمل جوړي عرض میکو چې دا وبو دا د خدای پاک ډیر عظیم الشان نعمت دی نو هغه به وب خلکو لور کولی نو یو نیک سره په دغه لار راغی نو هغه ورته وی چې داخه د غریب سړی دی عمل ته وکتل نو ډیر خوښ چې ګورته خو ډیر لوی اخلاص والا سړی دی غریب سړی دی
او دون اخلاص کوي، دون عظیم خیرات کوي. نو هغه ورته وی چې ته وایا څه غواړې چې ستا دپاره د الله نه سوال وکړم، دعا وکړم. نو هغه غریب سړي ورته لاس داسې مخې ته کړ. نو هغه ورته په دې لاس یوه کرښه راښکله. نو د هغه یوې کرښې مطلب دا و چې الله به تعالی روزانه 1 روپۍ 1 درهم درکوي. خو د پخوانۍ زمانې خبر دا 1 روپۍ ډېر شی و، بس هغه ته به روزانه 1 روپۍ میلاوېده، د کم طرف هر طرف ته شي خدای ورکوله. نو د هغه زندګي ښکلې او مزېداره تېرېدله. اگر چې هغه دغه عمل د دې روپۍ دپاره نه کوو، بیا دا کار جاری وسه موده پس یو بل نیک سړی په دغه لار راغی. دی ډېر قدر وکړو، عزت یې وکړو، د اوبو انتظام یې وله وکړو. نو هغه ورته ووایي چې ته څه غواړې؟ ووایه چې الله نه وغواړم تا دپاره. انسان خو چاله څه نشي ورکولی، خو د انسان په زړه کې الله واچوي. نو بیا د بل غریب سره امداد وکړي، د محتاج سره امداد وکړي. نو هغه چې ورته دا وی چې وغواړه څه غواړې، مطلب یې دا و چې ته څه غواړې نو زه به د الله نه وغواړم ستا دپاره. او الله جل شانه د بل دپاره دعا قبلی. نو هغه ورته هغه لاس مخې ته کړ. په هغه لاس د هغه نښه واغه یو کرخه چې پې راښکلی شوې وه، لکه 1 پې لیکلی شوی و. نو هغه سره دې طرف ته دې ښی طرف ته 0 ولیکه. نو د 1 نه 10 شو، د 1 نه د 1 نه 10 جوړ شو. نور یې ورته څه ونه وی. نو بیا به هغه ته روزانه 10 روپۍ میلاوي. دا زمانه تېرېدا، خو د ده څه پروا نه وه په دې خبرو چې یا دې 10 یا دې 1 او یا دې یي او یا دې نه. استقامت په دین پکار دی. نیک عمل لږ کوه خو همیشه کوه. مستقل استقامت په هغې باندې اوسېږه. لږ عمل 2 رکاته نفل کوه خو همیشه کوه. داسې مه کوه چې 200 رکاته وکړې نن او بیا په کلونو باندې چې کوم دی نو نه کې. نه، لږ عمل خو دایمي عمل. حدیث کې هم داسې راغلی چې بهترین عمل هغه دی د مسلمان بنده چې دی همیشه کوي، دی همیشه کوي. په دې زمانه تېرېدله. یو وخت بیا راغی، یو بزرګ په دغه لار بل راغی. نو چې بل بزرګ راغی نو هغه دوی خدمت وکړ. نو هغه ورته وی څه غواړې؟ هغه دو ته بیا هغه لاس مخې ته کړ. هغه سره دی خوا یو بل 0 ولیک. نو د 10 نه 100 شوې، د 10 نه 100 شوې. نو 100 روپۍ ډېر لوی دولت و. نو سړی ورو مالدار هم شه، د غریبۍ نه مالدارۍ طرف ته غریبي لاړه ختمه شوه. لکه په دې زمانه کې چې $100 د ورځې سړي ته میلاویږي که نه، یا 100 پونډونه میلاویږي، یا 100 دیناره د کویت میلاویږي. نو ډېر مال دولت دی که نه، ډېر سیز دی که نه. د پاکستان 100 روپۍ ځکه دی چې دا هیڅ هم نه دي. د دې هغه قدر قیمت ختم شوی دی، زور پکې نشته. دا سوالګري ډېر شوي دي. نو هغه چې ودرېږي چې ته په بازار کې نو دا ښځې به درنه راتاو شي. اوس ښځې سوال، ټول ښځې سوال کوي. نو که ته ولې څه ورکړې نو الټه به تا ته وایي دونه غټ ګاډي کې هم داسې شرمېږې نه، تا ماله 100 روپۍ راکړې. بې عزته به دین کي. هلته خدای وایي وایم مسائل فلا تنهر، څه ورته مه وایه، په خدای یقین وکړه د والو قابل. الله وایي څه ورته مه وایه، نو بس نه به نه ورته وایي. نو مونږ یې به ځه وایه. نو 100 روپۍ
بدې سړی ته ملاوي دي بیا هم زمانہ تیرېدله خو دله په د خپل خدماتو کې څه تبدیلی چینجز نه راغلي دا خپل عمل جاری ساته د نیکۍ عمل جاری ساته نو بیا یو بزرګ پې راغی دی خدمت وکړو هغه ورته وی څه ویې لکه وایه چې څه غواړي ده ورته بیا لاس مخې ته کړ ده وی چې په کمال خو په دې لاس کې دی هغه ایک چې لیکلی شوی هغې کې خو ډېر لوی زور دی ځان پسې سات په سات شی ډېری او خبر نه و چې دا د ده د عمل د اخلاص برکت او په دې عمل باندې استقامت دا د هغې برکت نو هغه سره یو بل صفر ولیکل 1000 ته جوړې شوې نو 1000 روپۍ به دته روزانه میلاوېدې نو چې 1000 روپۍ میلاوېدې نو خرچه خو د هغه لږه وه نو دا مال جمع کې ډېر شیشن او کاروبار یې شروع تجارت یې شروع نو په کاروبار کې دومره ډېر مخې ته لاړ دومره لرې ورسېده چې د اندازې نه بهر نو دا کوی په دې پرېښود او خپل کاروبار کې مصروفه شي خپل کاروبار کې تاسو خیال ته راغله نو هغه اولنی بزرګ په هغه لار باندې راغی بیا هلکه هغه سړی څه شو تپوس یې وکړه دلته کې خلکو له اوبه به ورکولې وی صاحبه هغه خو ډېر غټ مالدار شوی دی ډېر غټ دولت دی دومره کاروبار یې دی فلاني ځای کې چې سر ګډولو ته نه اوزګارېږي اوبه موبه درله هغه اوس نه ټسوي کویان مویان دا پاتې شو وی ښه کوم ځای کې فلاني لاړ پسې وی هلکه ته دې هغه لاس را دې خوا که چې هغه لاس را دې خوا که نو هغه ایک ته وران کړو نو څه پاتې شو صفرونه پاتې شو صفرونو کې بیا زور نه و صفرونو کې زور د دغه ایک د برکت و نو علما دا واقعا ذکر کوي دې دپاره چې د الله په توحید به ایمان او اعتقاد لري نو بیا به دې طرف ته صفرونه په خپله سیوا کېږي که دغه د الله توحید او د الله د احکامو اتباع د رسول الله د سنتو اتباع او دا در کې نه نو بیا ګوره یاد وساته ستا منځونه ستا روجې ستا ذکرونه ستا تلاوتونه دا صفرونه وي دا به هلک قوت او طاقت په دې کې پیدا کېږي چې دې خوا ورسره ایک وي دې خوا ورسره د الله توحید د الله وحدانیت د الله یو منل او صحت نیت اخلاص او للهیت دا چې کوم دی نو ورسره او دا به د یو الله د پاره دا به د بل چا د پاره نه او دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په اتباع باندې نو خود به په دې اعمالو کې در لزور راځي موږ کې به زور وی بیا به صفر زور کوي بیا به دا صفر نه چې دا هغې سره دی خو بل انسان نشته دی زمانو مقصد د خبرې دا دی چې عمل کم یو کینو د نیکی نو ته مستقل مزاج شه او ځان کې استقامت پیدا کړه چې همیشه کې کته د دنیا په مال او دولت کې ورننوځي خو چې نیکی درنه پاتې نشي کته غریب نه غریبي خو چې نیکی درنه پاتې نشي کستا صحت ته مزیدار خو چې نیکی درنه پاتې نشي کستا بیماری دا خو چې نیکی درنه پاتې نشي هر حالت کې دا الله تابعدار اوسېږه دا الله احکام باندې عمل کوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق زندگی کوه نو د ستا د دنیا زندگی به هم د خوشحالۍ د راحت د اطمینان وي او د آخرت زندگی خو خود اصل اجر خو تعالی به الله چې درکوي موږ چې په نیکو اعمالو اصل اجر راکوي نو ګورئ هغه د مرګ نه پس دی ښه دا دلته هغه تپ غوندې دی تپ دلته معمولی اثر مونږ ته ملاویږي او هغه معمولی اثر چې ملاویږي هغه مونږ د غمونو نه بېغمه کوي د پریشانو نه مونږ هغه پریشانۍ راله په خوشحالۍ باندې بدلی او اصل بدلا هغه د آخرت ته الله دې مونږ ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب.